السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به عزتمنو په آباد کې عزتمنو خسته ګل غونتې ځوان عزتمنو بې دردۍ سره ووجلو شو. راځئ مینوال د اخر چا ووجلو او د اخر ولې ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټالۍ نشان و چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هر وخت دغه شانتي ناروا کارونه کیږي او بې ګناه کارونه کیږي چې نن څنګه عزتمنو په بیت آباد کې په زر محمود خلک عزتمنو د یوې ګاډۍ والا په سبزي منډۍ کې عزتمنو بې دردۍ سره وجلی دی. مینوالو دغه په سبزي منډۍ کې دا ګاډۍ والا دا د کوم ځای او دا څوک و؟ عزتمنو ویل کېږي چې دا یو افغاني د سره جنګ جګړه راغله. عزتمنو دغه افغاني ورپسې چاره یا چاقو ورپسې راایستی دی او دی دومره ذات له وخله دلته کولی دی چې عزتمنو دی په هغه ځای کې وجلی دی. بیا عزتمنو د هغې نه بعد بیا د سبزي منډۍ کسانو رانیولی دی اسپتال ته یې وړی دی ډېر د سخت په بد حالاتو چې اسپتال ته یې وړی دی. نو مینوال د په هسپتال کې ساه ورکړله او لاړه وفات شولو. مینوال د هغه مور او پلار نن هم په سرو سترګو جاري وایي چې موږ سره ظلم شوی دی زیاتی شوی دی باید چې موږ ته د انصاف میلو شي. مینوال د هغه ګاډۍ والا خپله ګاډۍ پرېښې ده او تښتېدلی دی. اوسه پورې پته نه لګي چې کوم خواته تللی دی. خو مینوال د هغه ځي مقامي کسانو وویل چې دا افغاني او دلته کې به راتلو سبزي به یې اخیستله او بیا یې به ګاډۍ به یې ویستله خو پته نه لګي چې دا په کوم ځای کې اوسېږي. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې هېڅکله په بازار کې چا سره جنګ جګړې مه کوئ. نه موږ خواته دې خواته کوئ د جنګ جګړې نه هېڅ هم نه سازېږي. لږ غونتې صبر کوئ د صبر نه کار لرئ نو الله پاک به هم په دغه کاروبار کې به هم دله برکت واچوي او د صبرناک سړي له الله تعالی غټې نیکیانې ورکوي. زموږ د عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټالۍ نشان و چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.